چې به علم مشاهده به ایمان بالمشاهده او د مؤمن نه خو ایمان بالغیب قبول دی. ایمان بالمشاهده قبول نه دی. اوس ته قیامت ویني او څه ویني بیا خو به یقین راشي. قبر سره چې د قبر عذابونه ویني حساب کتاب بیا خو دا ټول چې وي الله موږ دنیا ته واپس ولېږه. موږ به ستا متقین او پرهیزګارانه بندګان شو. الله موږ به نیکوکار شو، صالحان بشو. او بیا دنیا ته دوباره راتلل خو نشته. اخو یو ټیم یو چانس چې تیر شو. اب شرر وہی کہنا وہی جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. کم پورے سادہ بدن کی ساجری و چانس در سرشت دی. ایمان هم راوړل شي، اعمال صالحه هم کول شي. د بدن نه سال لري شو، د بدن نه سال لاړه، بیا نظام ختم شو، بے چانس ختم شو. بیا به ډیر چې د افسوس کوي الله ما دنیا ته واپس ولېږه. د میدان محشر دا خبره خو لري چې د قبر ته ورکوشي دغه ټیم دا حالت د بچي الله ما دنیا ته واپس ولېږه، الله ما دنیا ته واپس ولېږه. الله زبستا به متقین او پرهیزګارانو بندګانو کې به شامل شمه. الله زبا ټول عمر بیا نیکی کوم. الله زبا متقی او پرهیزګار بندې بیا الله. الله ستا یو حکم بم بیا نه ماتم، ستا حکمونه بسر ترسوم. الله وینا بس بیا خبره ختمه. الله پروای چې مخکې خو دی وی چې ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. نبی علیہ السلام ته وی چې کته رښتونه دا عذاب راول کله بيدا. نو جواب دی چې دا به ناګهانه براشي، داسې ناګهانه براشي. فتبهتهم الله جی فرمای دخل تاسو بدحواس کی بالکل ستاسو دماغ بکار نه کوي، ستاسو اوسان بخطای بیا خپل ځای به نشي ودرېدلی. خپل اس ممکن بعضې نیم ټیم کې یو کس باندې داسې اچانک یو هیبتناک حالت راشي، یو پریشان کن حالت پی یو دم راشي، نو د سړي لاس او خپې کار پرېږدي. هغه شان دماغ هم چې دی هغه شان کار نه کوي بیا. او ډېر ځل خلک هلکه یاره بس وایي داسې حالت را باندې دماغ مې بالکل کار نه کاوه، یا هلکه لاس او خپو مې بالکل کار نه کاوه، لاس او خپو مې حرکت نه کاوه. حالانکې لاس او خپو دغه مخکې ډېر ته حرکت کاوه، قوت او طاقت پکې و، دې دماغو ډېر سوچونه او فکرونه کول. خو دومره بدحواسه شو چې هغه کیفیت چې دی داسې شو چې د برداشت نه و. لاس خپو دماغو ټولو کار پرېښودو. نو الله جل فرمایي چې دقه شان دی به بدحواسه کی. د قیامت دا حالت راشي نو داسې اچانک او هیبتناک بهي. او سورۃ نازعات کې الله جل شانه فرمایي چې ډېر عظیمه او لویه سانحه وي په دې دنیا کې، ډېر هیبتناک حالت وي په دنیا کې. الله جل فرمایي نو خلق دا به بدحواس کی. دغه ټیم باندې به بیا د دې خلکو وسه او طاقت نه چې دا حالت رستو کی لګ، یا په زور او قوت او طاقت سره، یا په مال او دولت سره چې مال او دولت ورکي دا حالت لګ رستو کی، یا قوت او طاقت او په زور سره چې الله بس دا حالت مرا ولګي رستو کا دام نشي کوله. او الله جی فرمایي نبو ته زمونږ د طرف نه څه مهلت میلاویږي. بس مهلت ختم شو، اوس چانس چې دی هغه ختم شو.